بسم الله الرحمن الرحیم. د swadnews.com مینوالو السلام علیکم. کدونکو زه خورشید علي او ما سره چې ناسته نو د پاکستان مسلم لیگ نون رهنما د انجینیر عارف روان او دی وخت ورته یو بل ذمہواری پاول شوې ده چې د پی ایم ال ان چې کوم سوشل میډیا کمیټي ده د هغې کنوینر دی. کتونکو سکال د هغوی چې کومه کمیټي وه د هغې مدت ختم شو او دا یو نوی کمیټي جوړه شوه چې دوی به مخکې تنظیم سازی کوي او دا تنظیم سازی به دوی بیا په نورو حلقو کې امپلیمنٹ کوي او د دې تنظیم سازی د اغراض مقاصد دوی مخې ته څه ارادې لري ځکه چې د تیر کال نیم نه په پی ایم ال ان باندې سخت حالات دي او دوی د ډېرو ستونزو سره مخ دي. نو دوی را سره ناست دي، دوی سره به د نواز شریف چې کوم د ډیل خبرې دي په هغې به خبرې کوو، د سوشل میډیا چې کوم تنظیم سازی کیږي په هغې به خبرې کوو. د دوی مخې ته ارادې څه دي ځکه چې د جی یو آی سره هم د دوی څه خبرې روانې دي په هغه احتجاجي چې کوم اعلان کړی دی مولانا فضل الرحمن صاحب، هغې کې هم دوی حمایت کړی دی. مخکې ورځو کې د کیپټن صفدر صاحب هغه ویډیو راغلی ده چې نواز شریف به دوی سره څنګ په څنګ ولاړي، په هغې حوالې سره هم د دوی سره خبرې کوو. ټول نه مخکې تاسو ته هرکلی وایو. ډېره مننه خورشید بھائی ستاسو او د swadnews.com چې تاسو مونږ له مقرره کړه دلته کې د راتګ او دا واحد زه به وایم چې د سواد د عوامو نماینده چینل دی او حقیقي نمایندګي د سواد کوو. انجینیر صاحب دا راته ووایه چې د کم تنظیم سازي چې وه کم زوړ تنظیم چې و د سوشل میډیا د پی ایم ال ان هغه په ټایم ختم شو که نه هغه د ټایم نه مخکې ختم شو؟ داسې چې هغه مونږه تنظیم سازي چې مخکې کم کړې وه مونږه ډېر په ایمرجنسي بنیادو باندې کړې وه. په اولني ځل د پوره پاکستان په سطح چې کم د سوشل میډیا تنظیم جوړېدو نو د ټولو نه اولنی مونږ ته ما ته فخر دی دې باندې چې د ټولو نه اولنی تنظیم مونږ د ملکن ډویژن جوړ کړی. نو تقریبا د هغې څه دا دي ټایم آلموسټ پوره دی، د ټایم نه لږ مونږ مخکې د کابینې زړې تحلیل کړې خو د وخت ضرورت و او مونږ غوښتل دا چې مونږ د ښه نه ښه ټیم راوړو مخکې. دا راته ووایه چې دې تنظیم دا کوم کمیټي چې تاسو جوړه کړه دې کې څوک شامل دي او د دوی کار به څه تنظیم به دوی څنګه جوړوي؟ دا خو بله ورځ مونږ د ملکن ډویژن په سطح باندې یو سوشل میډیا ښه کامیاب کنونشن وکړو بټخیله کې او هغې کې مونږ چې کوم زموږ د صوبایي صدر صاحب علمګیر شاه صاحب هغوی راغلي وو، عبدالرازق مومن صاحب زموږ کور کمیټې ممبر دی هغه راغلی وو، نور پېښور 400 نه بټخیلې مونږ ملګري ناست وو پوره ډویژن. نو مونږ دا فیصله وکړله چې سواد چونکې د پوره ملکن ډویژن هب دی او د پوره پاکستان نظر همیشه که تاسو ګورئ د سواد په سواد باندې منحصره کوي. نو هغې کې مونږ دا وټاکله چې مونږ د سواد دا تنظیم اثري نه یو فرش تنظیم راولو مقام محل او د دې نه پس به ورو انشاءالله چې بقایا تنظیمونه کم ډویژن ته به ځئ بیا به صوبې ته ځو کم تنظیمي زموږ کمزورتیا چې چېرته به وباسو دا همیشه سواد زموږ په ټرایل بیس باندې روان دی او انشاءالله ټرایل چې کوم مونږ دلته کې کېږي کامیابي. صحیح. دا راته ووایه چې څوک دې کمیټۍ کې د کوم حلقو دي ځکه سواد خو 7 تحصیله دي نو ټول نمایندګي ورکړې ده که نه لږ کسان هماغسته؟ د اصل کې مونږ داسې کړې ده چې یو مونږ اپر سواد یو مونږ لوور سواد صحیح ان ادر ورډز ټاکلي دي. څه داسې تفریق نشته هم زموږ اسانتیا دپاره چونکې کالام مونږ نه ډېر لرې دی نو مونږ ته هلته کې جنون قیادت نه میلوي د دې ځینه هغه لوکل کسانو ته بحرین مدین دغه کم تاثیرونه کېږي هغوی هلته کې زیات نو هاو دي جان پہچان دي ناسته پاسته ده هلې ځلې دي او دلته کې لوکلی منګوره ایریا دا کوم بیلټ چې دی د کابل دا بیلټ نو دلته کې مونږ تقریبا هر سړی پیژنو هر سړي کارکردګي مونږ ته معلومه ده. نو مونږ 2 کسان ایز ا ممبر اغستی دي د بره سایډ نه چې محسن الملک ایډوکیټ صاحب دی ښه تکړه سینیر او زموږ خوږ ورور دی. یو وخت ریجان چې کوم دغه کې زموږ سره ډویژن کې زموږ سره نایب صدر هم دی، بل طرف ته موږ سره فهد الله خان دی د یوت وینګ زموږ سره جنرال یوت وینګ زموږ سره پریزیډنټ دی د ډسټرکټ سوات
او ډیویژن کې د سوشل میډیا ور سره هلي ځلې دي دا راته وایي کنه بل زه ایز ا کنوینر زه تاسو ته دا کمیټي واضحه کوم جی بل مونږ دی کې جی چونکه تاسو ته پته چې مختلف وینګز کله چې تنظیم سازی کې نو مختلف وینګز یو بل پټاکرور دي چاخې بدی نو د هغه خبره الحمدلله مسلم لیگ نون سوشل میډیا کې بالکل نشته او دیو جن مونږ ځان سره میا ګل عمر فاروق صاحب چې کوم دی مونږ ځان سره معاوني خصوصي اغستم دی د پاره ک فرض کس الله دې نگی سکلیش فلیش راځي نو هغه به زمونږ سره کوآپریټ کوي او مونږ پلیش مصالحت بګي خبره بروي بل طرف ته مونږ سره د سرپرستی اعلی چې کوم په مونږ باندې چک بیلانس ساتي زموږ عالمګیر شاه صاحب د صوبایي صدر د ډیر محترم دی او د ټول تنظیمونو دغه د لاسونه تیروتی وي او د میډم نه زموږ د ټولو په خبر اعتماد دی زموږ سرپرستی کوي دا راته وایي چې دا کم تنظیم بیا تاسو باقاعده جوړوئ مخکې مونږ کتل نو بس څوک به ځانه خبر نه و نوټیفیکیشن به تللی و هغه به صدر شي یا به جی اس او یا به سو دې په لبه ما غیر انسل کیږي کنه دې په مختلف خورشید بھائی زه تاسو ته دا وایم چې داسې خبره نشته مونږ جمهوریت پارټي ده او خاص کر مونږ سوشل میډیا ټیم چې کوم دی د میا محمد نواز شریف صاحب په نظریه باندې چلیږو مونږ د میرټ په بنیاد باندې راوتی او په میرټ باندې راغلی په خپل کارکردګي راغلی او غواړو هم دا چې په کارکردګي بنیاد باندې یو داسې ورکر را مخکې شي کم چې هلي ځلي د کم چې کارکردګي کم چې په سوشل میډیا باندې پوهیږي کم چې دا شی چلولی شي په موږ باندې ډیر سخت وخت مخکې را روان دی یو ډیر غټ تحریک را روان دی په موږ په سر باندې دی میاشت نیمه کې دی تاسو د نظریې خبره وکړه چې یار د موږ د میا نواز شریف د نظریې سره ملګری یو نو بیا ډیل طرف ته خبره زی چې یاره یو نظریه د ډیل حمایت کوي یو نظریه د ډیل مخالفت کوي نو داسې کومه نظریه ده کم خلک دي چې هغه د ډیل حمایت کوي ولې حمایت کوي ځکه که نواز شریف حمایت کولی نو مخکې به یې کړه ډیل به یې کړه او رازاد شوی به بس ما د ښکاري جواب تاسو په خپله باندې ورکړو چې که میا صاحب ډیل کولی نو هغوی به ډیل مخکې کړی ولې دومره صحبتونه برداشت کول د خپل لور یو بادشاه پاتې شي 3 پیرې او یو ښه لایف سټایل یو ښه انګلینډ کې بار ملکونو کې ښه شاهانه زندگی تیری پاکستان ته راځي صحبتونه برداشت کوي او جیل ته راځي او خو ورته پته چې دا ظالم جابر حکمران را باندې قابض دی او ظالم نظام خلاف راځي او هغه جدوجهد کوي او جیل حد کړو د جیل بیرک ته دننه ننوځي نو ما ته نه ښکاري چې دې کې څه دویمه رایه پکار ده چې مسلم لیگ څه غواړي کلیر ده چې مسلم لیگ صرف او صرف ووټ کو عزت دو والا فارموله باندې عمل کوي دا بعضی خبرې بیا ولې پیلاویږي چې نواز شریف په 12 ارب ډالر باندې ډیل وکړو او ډیل فائنل شو او ډیل ختم شو اوس به دا سیستم آزاد دا خو به مخالفین وایي مخالفینو سره ثابت کولو دپاره هیڅ نشته یقین وساتئ مخالفینو سره صرف د خبرو نه علاوه هیڅ نشته هغوی بله ورځ د چې کوم جج ارشد ملک والا ویډیو کیس کې نه کسانو بری شو بله ورځ د هغې کیس په عدالت کې لږې د هغې فیصله را روانه ده او د هغې په بنیاد باندې نواز شریف بری کېږي هغې دپاره مخالفین ځان له ماحول جوړوي څوک خو نه برداشت کوي دا سلیکټډ کوم حکومت چې دی خدا نه مني چې دا میا صاحب دی ولې راوځي میا صاحب د لاسه خو د دوی سیاست روان دی میا صاحب بار ته راووتو خو دوی به کور ته ځي په حکومت به ختمي حکومت میا صاحب د راوتو سره اخري جټکه وي دا راته وایي چې تاسو ذکر کوئ مونږ چې کلم د مریم نواز عدالت کې حاضري یا د نواز شریف یا د بل لیډري پنجاب قیادت ښه اکټیو دی خو ډېر وخت ما ولیدو زمونږ چې کوم د صوبې قیادت دی هغه غایب دی نو ګینه دا مطلب دی چې زمونږ په صوبه کې پی ایم ال ان ختمه ده صوبې قیادت خو تاسو نشئ ویلی چې ختمه ده هغې مونږ انجینیر امیر مقام صاحب محترم صدر صاحب دی کله پورې چې هغوی دلته کې وو نو په خپله باندې هر پیشې له تلی میا صاحب پسې جیل له زیارت په زیارت ملاقات کړی تقریبا وشوې تاسو ډیپینډ کوئ خو 6 میاشتې وشوې امیر مقام صاحب مونږ په سکرین نه یې لیدلی چې د صوبې صدر د یو تحریک ته ولاړ نه نو کارکون بس هغې له راځم جي اصل کې د هر انسان څخه خپل پرسنل لایف بیماریانې زر مسلې علاج دپاره
اکثر داسې علاج بهر نه ضروري نو داسې څه خبره نشته مونږ قیادت ټول په یو پیج باندې دی مونږ سره ولاړ دی ها نظري اصولي اختلاف کله کله راتلی شي جمهوری پارټي ده که ته دې باندې نشي ویلی چې فلانی یو موقف دا دی د دا دی موقف مختلف کېدی شي خو ایٹ اینڈ آف د ډے پارټي په یو میز باندې په یو ټیبل په یو نظریه باندې تاسو وایئ چې خو ما د ستاسو پارټي منتشر ښکاري اندازه دې نه ولګوئ که نه چې لکه د زمونږ د صوبې نه هغه شانتې اکټیو پارټیسیپیشن نه کېږي کوم چې په کار نه صوبې نه خو الحمدلله پاکستان مسلم لیگ نون همیشه KPK نه چې کوم کارکردګي شو کړي د نو هغه پنجاب نه کړي دا منم هغه کړي دا دې ځل هم لګیا دي تاسو ګورئ ورکرز تحریک چې شروع شوم د صوبې نه شروع شوی دی ورکرز تحریک د صوبې نه ورکرز شروع کړی دی د میا صاحب د بیانیې چې کله میډم جیل شو د میا صاحب بیانیې پروان چړولو لپاره مونږ ورکرز زموږ د صوبې نه تحریک شروع شوی دی او قیادت زموږ سره مکمل سپورټ کې دی انجینیر صاحب خراب ته کې دی زموږ صوبایي صدر صاحب سره او داسې څه قسمه خبرې نشته مخالفینو دا سوچ چې پارټي منتشره ده نه ده دا به چرته هم پوره نشته به د هغوی خوب پاتې ته وایې چې دا تاسو به یا منئ یا نه منئ خو موږ ته ښکاري دا چې په سوشل میډیا باندې ستاسو نه پاکستان تحریک انصاف زیات تیز دی او تاسو چې کله تنظیم سازي کوئ وس نوي تنظیم سازي کوئ نو تاسو به هغه چیلنجونه تاسو ته مخې ته دی چې که تاسو یې نه اکسپټ کوئ خو هغه په تاسو تیز دی زه تاسو ته دا وایم که تیزوالی تاسو ته دې ته وایي چې کنزل ویل کوي نو بیا ویلی شي نه کنزل ویل خو لاجیکلی چیلنج در کوم راوغواړئ هغه خپل چې کوم لیډران دي هغه ښه پروټیکټ کوي لکه څوک خبر ورسي هغه باقاعده کینی د هغې مطابقت څه سیزر څه کلیپ راوباسي چېرته د اخبار کټینګ راوباسي او هغه د هغې سره خپل لغو لګوي مطلب پروپیګنډا کوي کار څه کوي خو ټیک ټاک روان دي تاسو مونږ کمپیر مونږ سوشل میډیا ټیم د PTI سوشل میډیا ټیم سره کمپیر کوئ به بالکل هم نه دا به تاسو زمونږ د ورکر سره زیاتې کوئ هغې دوه وجې دي یو خو مونږ په پاکستان تحریک انصاف چې کوم سوشل میډیا ټیم دی هغه فولي پیډ دی صحیح هغوی ته ښه باقاعده سیلریز میلاویږي ښه باقاعده پیکیجز میلاویږي هغوی ته ښه لیپټاپ ګاډی انټرنیټ پیکیج ټول هر مرات هغوی ته میلاویږي زمونږ سوشل میډیا ورکر صرف د میا صاحب او د پارټۍ په محبت کې سر تړلی راوتی په ګراوند باندې هم ښکاري تصویر هم وباسي ویډیو هم جوړوي کمنټ هم کوي هره خبره کوي خو کنزل نه کوي صحیح مطلب لکه هغه پیډ دي نو ځکه هغه دونه تیز دي تاسو والنټیرلی لګیا دي خو په لاجیک کې PTI والا مونږ ته بالکل نه رارسي تاسو دا منئ که نه سوات کې به ډېر کم خلک د PMLN د سوشل میډیا نه خبرې دا تاسو اکسپټ کوئ نو که فرض که مونږ پیډ وی ځای په ځای زموږ بینرز لګېدلی وی مونږ پیډ کنټینټس چلولی نو بیا به هر سړی خبرو مخکې د تاسو کوم تنظیم سازي کول نو تاسو په ذهن کې به څه داسې وي چې یاره مونږ ولنټیرلی یو مونږ ټیک کار هم وکړو مونږ د هغو نه مخکې شو مخکې یې تاسو وایئ چې مونږ مخکې یو بهرحال د هغو نه نه وي زیات مخکې شئ ځکه تاسو ته یو چیلنج مخ ته دی فضل الرحمن صاحب که احتجاج له راوځي درنه کوي نو بیا ستاسو رول به کوم زیات راځي مونږ خو پاکستان سوشل میډیا ټیم د پاکستان مسلم لیگ نون واحد تنظیم دی کوم چې د لیډرشپ سره شانه بشانه هر ځای کې ولاړ دی که هغه ګراوند دی که هغه کمره ده که سوشل میډیا ده که هغه هر ځای دی ګورئ مونږ په ګاډي کې هم چا سره چې ناست یو نو څوک نواز شریف خلاف یا پارټۍ خلاف یا داسې څه خبره کوي نو مونږ سره اني ټایم مواد دي مونږ هغې ډیفینډ کوو اوس د مولانا صاحب تاسو د تحریک خبره وکړه نو چونکې زموږ د لیډر قائد صاحب حکم دی میا محمد نواز شریف صاحب حکم دی مونږ به د هغې تعمیل کوو زمونږ نه څومره کېږي نه صرف په ګراوند نه صرف په سوشل میډیا باندې بلکې سوشل میډیا ټیم به زموږ په ګراوند باندې هم تاسو وینئ چې د میا مولانا صاحب شانه په شانه به ولاړي او تاسو د خبره وکړله چې یاره تاسو د هغوی نه زیات تیز یا زموږ چا سره مقابله نشته مونږ د پاکستان سلامتی به ډیفینډ کوو همیشه مونږ به د پاکستان مسلم لیگ نون چې کوم امیج دی کوم چې زموږ منشور دی مونږ به هغه هر سړي ته ښایو او د بل غلط دا ګورئ چې زموږ د سوشل میډیا د اپوزیشن اورال به زه تاسو ته وایم د سوشل میډیا بدولت
300 ارب یا 208 ارب چې کم قرضه وه معاف کېدو پرایم منسټر صاحب واپس واغسته که نه ده ډېر کارونه داسې دي چې ساحوال واقع وه چې هغه پی ایم ایل مخې ته کړه په سوشل میډیا باندې او هغې باندې حکومت اکشن واخیستو دا حکومت خو چلیږي په سوشل میډیا دته خو خبروم د میډیا نه د وایي ما ته په ټي وي باندې پته ولګېده یا وایي بیبي راته بیګم صاحبې راته دا وایي چېرې ته خو وزیر اعظم یې اکشن واخله نو چې کوم کس چلیږي په سوشل میډیا باندې نو د هغې دې خبرونو اندازه واخلئ چې ډېر اقدامات هغه د سوشل میډیا د تنقید باوجود د تنقید نه پس هغه واپس واغستل کله پورې متوقع ده تاسو دلته تنظیم سازي کوئ نو کله د باقاعده الیکشن به د سوشل میډیا دغه دپاره وکړو نه خلک به سلیکټ کوئ انشاءالله ګورو که فرض که کینډیډیټ زموږ سره ډېر وو او مقابله مونږ خو افهام تفهیم سره ور کوشش کوو که نه حل کېده الیکشن جمهوریت مونږ ته افهام تفهیم هم راکوي او الیکشن هم راکوي دواړه مونږ کولی شو که اوس مطلب ان اپوزډ مونږ الیکټ کسان صحیح دا راته ووایي که څوک انټرسټډ وي او څوک په دې سیس کې راتله غواړي نو طریقه کار څه دی دې کې اوس مونږ دا کمیټي زموږ سبا ولنی میټینګ دی دا کم 4 رکنی کمیټي چې زموږ جوړه دی زموږ ولنی سبا میټینګ دی که مونږ ټي او آرز ډیفاین کو سوشل میډیا سره به هم شیر کو پارټیز کې بدن هم شیر کو مختلف واتس اپ باندې سوشل میډیا پیجز باندې نو انشاءالله ورکر به زموږ مطمئن ایٹ د اینډ آف د ډے څه میسج به ورکول غواړئ میسج زه د پاکستان د قوم ته ورکم صرف به دا ووایم چې په خپل ځان لږ رحم وکړي همیشه چې قیادت کله ځان له سلیکټ کوئ یا الیکټ کوئ نو دومره سوچ کوئ چې یاره سبا به زمونږ بچي او زمونږ اولاد او مونږ به بېروزګاره یو مونږ سکالرشپې بندې شولې زمونږ د راتلونکي نسل د تباهۍ سر دا دی چې سکالرشپ یې ودرېدې او دا زمونږ د قوم څه حده پورې په خپله ورسره هم مرګتیا وه نو آینده چې بیا هم چېرته ووټ ورکوي نو د عقل و شعور او په پراپیګنډه نه بلکې د اصولو او د حق او د سچایۍ په بنیاد باندې د آینده ووټ ورکړی شي یعنی میا صاحب خبره ووټ کو عزت دو ولد کناره کامیابه شوه نو د دې قوم او ملک به بلایي پاکستان زنده ډېره مننه کتونکو دا انجینیر عارف افغان صاحب و د پاکستان مسلم لیگ نون لیډر دی رهنما دی تاسو یې خبرې واورېدې کوم خلک چې انټرسټډ دي د پی ایم ایل ان د سوشل میډیا نو هغه بالکل د دې تنظیم حصه جوړېدی شي مخکې د بیا دوی کوم تنظیم سازي کېږي انشاءالله په هغې به دوی سره بیا خبرې کوو بیا به یې راغواړو دې وخته پورې اجازت راکړئ الله پامان